د مصدر مشتق جامد ولا خبره کیدله پرسۍ ولا ترجمه مو وکړه. اوس د دې ولا اصل معنو ته وګورئ چې د مصدر ته مصدر ویلیل شي، مشتق ته د مشتق ویلیل شي، جامد ته جامد ویلیل شي. د دې ولا لغوي معنی د سره ولیکئ، اصطلاحي معنی د سره هم ولیکئ. مصدر صدر نه راوتلی، اندینه صدر لفظ راوځي. صدر چو تیل شي، سینې تیل شي. سینه په بدن کې اصل شای ده، همده شای ته مصدر چې تیل شي، سرچشمې تیل شي. کوم ځینه کوم شای راوځي هغه ته مصدر نیل شي. جای صدور پرسۍ کې تیل شي، جای صدور د صدور ځای، جای صدور تیل شي. د صادر کېدلې ولا ځای کوم ځینه شیون راوځي هغه ته مصدر یل شي. سرچشمه وتیل شي، اردو کې سرچشمه. منبع چینې تیل شي، چینه څه وي اصل کې اوبه مغز نه راوځي. د شودي څه کوم دي دا مصدر د څه شي دپاره؟ پایو دپاره، تروو دپاره، کوچو دپاره، سوزمې دپاره، تخې دپاره. ویلې څه دا ټول شیان د څه شي نه جوړېږي؟ همدغې شودې نه جوړېږي. نو دې ته څه نیل شي؟ مصدر نیل شي. کوم شي نه شیان راوځي جوړېږي او هغه ته به مو مصدر یې. ضربن، قتلن. قتلن تو سره څه ده؟ یو مصدر د مړ کولې تیل شي، قتلن. دې نه اوس فاعل جوړ که، قاتلون نه جوړ شو. وګوره مصدر شو ته که نه قتلون، د نور شیانو نه جوړېږي. یعنې ونه اسم فاعل په ځای اوس موږ څه جوړو؟ فعل مجهول نه جوړ که، قتل نه جوړ شو. یعنې اسم مفعول نه جوړ که، مقتولون مړ شوی سړی، مقتولون. اندینه څه جوړېږي؟ مضارعه جوړېږي، یقتلو. لا یې نفي په داخله که، لا یقتلو. نهي په جوړه که، لا تقتل، لا یقتل. امر نه جوړ که، اقتل. اسم علاو نه جوړ که، مقتل چاقو تیل شي. اوس وګوره دغې قتل لفظ نه څومره ټکي جوړ شولو. دې ته څه نیل شي؟ د قتل ته مصدر نیل شي. امرن، اوس امر کې همداسې جوړوه. بحثن، باحثن جوړوه د شی ته. څومره گردان د صرف صغیر صرف کبیر هغه کې بیا پاته لاګي. نو مصدر څه معنا شو؟ جای د صدور. کوم ځای نه شیون کېږي هغه ته مصدر یل شي. یارې دې ټولو فتنو ولا مصدر څه شه ده؟ یارې څه ټولو فتنو ته مو سوچ وکړو د کور کې یکی یو سړی د ټول فسادونه د اندا جوړوي. که جګړه وي اندای جوړوي، که چېرته کې خبره خروپی اندای خرپوي، که چېرته کې څه ګډ واډ وي نو په اندي ډایرکټ ورتپوه. دې ته څه نیل شي؟ مصدر. دا سړی اوس څه شولو؟ دغو ټولو غلطو کارونو دپاره مصدر شو، ځکه اندي نه صادرېږي دا کارونه که نه. صادرېدل معنا کېدل، روتل دي چونه څه شه خو اندي نه دروځي. ښه دا د دې لغوي معنا شوه. اصطلاحي معنا یې د خپله لاندې کړې ده. څه دا په چي باندې دلالت کوي؟ یو کار باندې. بحثن چې تیل شي، بحث کول یو کار ده. قتلون یو کار ده، مړ کول دي. اکلون خوړل تیل شي، دا یو کار ده. شربن دا څکل یو څوګره یو کار ده. داسې جوړوه ورپسې. نو مصدر چې تیل شي څه په کار باندې دلالت کوي، یعنی یو حدثي معنی باندې دلالت کوي. حدثي معنا پیدا کېدونکې معنا، حدثي معنی باندې دلالت کوي. دلالت کند بر معنا حدثي داسې عیل شي. ښه د دې وله پېژندګلۍ لږه زده که حضرت صاحب، موږ خو دومره نه پوهېږو په دو خبرو. دوی څه درو وړو ژبو کې د دې وله معنا زده که. پرسۍ کې که ته دې وله علامت غواړې، نشانه غواړې، لکه منارې سره جماعت پېژندل شي، داسې خپل خپل شیان دې هر شي وله هغه سره د شي پېژندګلۍ کېږي. ما تاسو لږه پېژندګلۍ وښیه چې زه پوهېږم، ځکه څه ځنه ځایو کې سړی په دې نه پوهېږي، معنا بیا یو شي بس پوهېږه نه چې اسم فاعل ده که فعل ده که مفعول ده څه شی ده. نیی که پرسۍ کې د معنا وبسله، نو پرسۍ کې بیا آخر کې دن یا تن ټکه رسي. بس دا دوه ټکي یاد ساته. څه دن په آخر کې راغلو ټکي کې یا تن راغللو، نو دا بیا مصدر د سره تپوس کوامه بیا چونه. اوس وګوره قتلون مړ کول تیل شي که نه، په پرسۍ کې مړ کول تیل شي کشتن. اوس وګوره کسې آخر کې د تن ولې دو راغلی؟ کشتن. همدا شی ته ضربن، ضربن ویلی تیل شي، پرسۍ کې ویلی تیل شي زدن، چوک وډبی زدن. اوس وګوره زه نه بعد دن راغله، د دن زدن. دا دې علامه داسې ده چې ده خو تاسو بس همدا دوه ټکي کتلې ته که دنیا اندي کې راګیری بل څه راواخله داسې ټکه تو سره د سره یي. اوس کې نستلې ته په عربۍ کې چې نیل شي؟ الجلوسو. جلوس کې نستنې تیل شي قعود. پرسۍ کې نستنې ته چې نیل شي؟ نشستن. اوس وګوره کسې اخر کې تېرغلې نشستن.
همدا شی ته وګوره یو لفظ ده هغه ته راواخله القراءة یا الدرس درس چې تل شي سبق یې لیدل شي درس یدرسو درسن درسون شه د مصدر د دې معنی بوس شه کوي یلی د چی نیل شي خواندن یا لوسو ګره خواندن ودلو د اخر کې دال ورغلو خواندن خدا خو پر سی کې علامه شول اردو کې څه علامه ده که اردو کې ته د شي معنی وباسي مصدر به څنګه پیژنې اردو کې علامه ده په آخر کې نون الف نا رسي نون الف نا لکه تو اوس وایه که نه ضرب څه معنا ده مارنا کسې ودې د آخر کې نون الف نا راغلو قتل معنا څه ده مارنا قتل کرنا اوس ودې قتل کرنا د ویلو همدا شي القراءة پڑھنا یل الجلوس بیٹھنا کنستل الزرع کاشت کرنا پټی کرل همدا شی ته اوس وایه بل شمسول قتل الرؤیتو قتل دیکھنا ودلې د نون الف نا رسي آخر کې که نه پښتو کې څه علامه ده پښتو کې ته مصدر څنګه پیژنې پښتو کې علامه دا څه په آخر کې لام رسي صرف لام القتل مړول ودلېدو الضرب وهل وګوره اخر کې لام رسي خو د ځنه خلکو بیا موته پښتویدو وله نه ده متبرکتن یې کتن خو نه ده کتل دي کتل الرؤیتو کتل خیر د نون که بیا لګی دغه نیمګړري پښتو کې به نون ورکړي کتن مړاون داسې بیا ورکې میلول شي خو لام شه د اصل ده بس همدا شی ته بل ټک وایي الدرسو سبق ویل کسې آخر کې لام راغللو همدا شی ته مثال بل ټک راوړستو سره وي الفتح کلاوول ودې کتو آخر کې لام رسي بس دا یې پېژندګلۍ شو تاسو سره اوس د مشتق ولا معنی ته غوږ شي مشتق چې شتل شي اشتق یشتق اشتقاق معنی د چودیدل پاړنه شلی یو شي شلول مشتق ته مستق ځکه ویل شي چې دا مشتق دی بل چې نه روبسل شي څه شی په منځ وڅېرې خو نه روځي که نه غوڅ چې شکه وڅېره موتې که دینه بیا ورسته چې زغی روځي منځ نه همدا چې زغی د مشین کې چوده که تاڼي تو تاڼي بوزه بیا ونه څه روځي تیل ونه روځي که نه تیل وګوره یو نه بل شی روباسي همدغه شودي دي تو سره لږ ورکړي تر ووله ښه ذایقه وروله دومره غونې بیا چودي لوړې شي پی که نه سي چودي همدغه پی دې بیا مندڼۍ سره ښې وشړه کوه همدینه بیا ښه روځي تروي روځي همدا تروي د اوبو هغه کې کڅوړې کې کېږده زور ورباندې ولګوه نو یو شی پوسه لوړ شي اوبو نه کوزه تالی شي ودلېدو یو نه بل شی روباسي اشتقاق څه معنی شو شلول یو شی وشلی پاړنه چودول یو شی شه کې زور ورباندې ولګې بل ونه راوباسي د ګنای د ګني باندې غوښ ټینګ کې که نه دینه اوبه راوځي که نه راوځي زور د ویر کړلو نه دا شی ته څه کېږي زر آباده که نه دینه ضارب بن جوړ شو زر آباده مزید دینه یضرب جوړېږي یو بل نه شیون راوځي نو مشتق چې تیل شي روبسونکي شي تیل شي او کوم شي نه راوځي هغه تیل شي مشتق منهو د چوګ ونه راوتلی دي تیل شي مشتق خدا خودی بس عامه معنا شي اصطلاحي معنا انده جوړېږي څه دي بل چونه راوتلی لکه ضارب منصرون ده نور صیغونه جوړېږي بل مسرده جامد جمود تیل شي جمود منه کلکېدل جمود چې تیل شي کلکېدل جمود دی تیل شي څه کله کله سړي طبیعت داسې راټول شي خبرې خوند نه هیر کوي همدا شی ته چوته کتل خوند نه هیر کوي یا مشوم وړکه زنت شي طبیعت نه بل شوندي خوب نه راپوڅي سو ته خواږي کې خبرې وکړي یا منګېږي دا وی طبیعت کې جمود د طبیعت یې راپنډ شو د اوس خوند نه هیر کوي خبره دې ته جمود نه ویل شي جامد ساخت شي تیل شي د کوڼې ته جامد نه شي ځکه چې کوڼې ساختې کوڼې نه چې نه راوځي ته به اوس تپوس وکړې چې دا څنګه دی نه راوځي نو مشینونو سره خو ډېر شیانو نه جوړېږي هغه خبرې عامې خبرې هغه ځان ته خبرې جامد دي تیل شي چې بل شی ونه نه جوړېږي چې ته ونه چې راوباسي یې څه خار کال کې ونه چې به جوړ کړي خره څه کله کې کال کې څه ونه نه جوړېږي جامد شاید څه پیدا ورکړي نشته روباسلی که ډېر څه ونه روباسي نو څه پیدا نوه شی خو ونه نه جوړېږي کوڼه دنده کوڼه ونه جوړېږي نوه شی ونه وخت که جوړول شي نه جوړېږي ونه
نو جامد معنا هغه ده څه هغه نه مصدر وي نه مشتق وي یعنې نه بل شي دپاره اصل جوړېږي څه ته نور شیانو نه جوړ کړي او نه د بل چا نه دا راوتلی بس ځان ته شای وي د نه څه نه جوړېږي دا چې شي نه نه وي جوړ جامد وي بس شانډ شي تیل شي شانډه غو لکه اوس یو شای ده پیدا شوه د بل شي نه دا مشتق منه هو شو که نه د سخای پیدا شوه ده د غو مشتق منه هو شوله دې نه سخای را جوړ شوه ده خو وروسته همدا غو ده که نه که یو شانډه شوله بیا دې ته جامد نیل شي ځکه څه نه کوي بچي نه کوي لکه مثال رجلون ده اوس رجلون چې شي نه نه یې جوړ که نه دې نه بیا څه جوړېږي تو نه بل څه نه شي جوړولی بس همدا رجلون ده جعفر نه څه نه شي جوړولی خدیجې پرې خبره تېره شوه مخته ته خبره کوي څه ګوره دا مصدر شولو دا مشتق شولو دا جامد شولو دې کې یا ثلثي رباعي وي لکه څنګه فعل کې ثلثي ته رباعي وي که نه همدا شی ته فعل کې ثلثي مزید ثلثي مجرد وي رباعي مجرد رباعي مزید وي ورکې دا شی ته په دغه اسم مصدر کې په اسم مشتق کې په دغه اسم جامد کې هم چې شی ثلثي ورکې وي رباعي ورکې وي مجرده ورکې وي مزیده ورکې وي هغه نه علاوه څاپل کې د مخکې لاس قسمونه سیلي اوس صحیح مثال مضاعف اجوب ناقص لفیف محموز لفا وغیره فا د څومره شیون دیلي دا لاس شیون نه دا شی ته په دغه اسم مصدر کې ادا کیدل شي یو مصدر به صحیح وي څه معنا صفات عین لام مقابله کې به څه نه حرف علت به نه همدا شی ته تو سره یو مشتق کیدل شي چې دغه لاس قسمونه ورکې جوړیږي همدا شی ته جامد کې د لاس قسمونه رتلل شي بیا یوه خبره مو کړې څو ګوره د فعل صرف ثلثي وي یا رباعي وي خمسي ورکې نشي رتلی یا مو ځکه ویلي څه حقیقي خمسي صرف اسم کې ورکې وي لکه اسم ګورې ستو سره خمسي لکه سفر جلوسو ګوره دا یو اسم ده قرطواس یو اسم ده قبع سره اسم ده دي کې مزیده شته خمسي خو فعل کې نشته ښه اوس د دغو ټکو له څه معنې د رجلن خو سړي تیل شي جعفر چې تیل شي جعفر ډېرې معنی دي یوه معنا یې نهر ده نهر تایل شي جعفر ویلې تیل شي همدا شی ته جعفر وښي تایل شي خره ته همدا شی ته جعفر سړي تایل شي جعفر صاحب همدا شی ته جعفر خټکي تایل شي خربوزې ته لکه خلک یې جعفر را دیدم بر جعفر در جعفر خورد جعفر یی څه جعفر را دیدم جعفر می اوکتو بر جعفر په جعفر باندې نوسو په جعفر باندې نوسو خو لاندې نوسو خار شو کنه په جعفر باندې ناسو بر جعفر په جعفر باندې نوسو نه خراب باندې در جعفر په جعفر کې موقته نه الګاډي کې موقته در جعفر جعفر خورد جعفر خوړلو جعفر څنګه خوړل نه خټکای خوړلو پښتو کې شي جعفر په جعفر سپورو په جعفر کې بتلو جعفر یې خوړل جعفر په جعفر سپورو نه جعفر یې وړ کې نامه ده په خرب باندې سپورو په جعفر کې بتلو نه الګاډي کې جعفر یې خوړو جعفر یې خوړلو یعنی خټکای خوړلو مختلف ده حمار حمار خر تیل شي ګدا خر پرسی کې وتیل شي خر بل د موسره قرطاس قرطاس کاغذ تیل شي بل د موسره سفرجل سفرجل مړونګی تایل شي نیم همدا شی ته ټوکې مې څه شولې دو تایل شي لکه د تروشي مې څه دي کلاکې بل موسره د قبع ثرا قبع سره څربوخ تیل شي لوندې سره څه لیکلي شتر پربا شتر پربا معنا څوربوخ شتر وخ تیل شي پربا معنا موټه څربوخ تیل شي مخته خبره کې څو ګوره فعل کې ګردنونه ډېر کېږي مخته بیا ګردنونه یې ټوله باب الصرف سره ټچ کوو ناغزې کې به ته ګورې څه ګردانې به د فعل ولا ډېر زیات رسي ضرب یضرب ضربا فضارب نضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لا یضرب لا یضرب داسې برکې یایو قتلانه جوړ کې یک یورې د یو ګردان زده شو نور ټول بیا مغه شونتې جوړېږي ضرب یضربو ده کنه قتل یقتل قاتل وقتل یقتل قتالا فهو مقتول داسې جوړوار پسې ټولو کې بیا جوړېږي او دغه کې خو ګردانونه نشته کنه اسمونو کې اسم کې کوم ځینه ګردان راغلو خو زیات نه زیات رجل رجلان دوا سړي رجلونه خو نشي هل کنه رجالون جوړېږي موت شول وازن دنه همدا شته کرتواسون کرتواسانی کراتویس ونه جوړ شول کرسین کرسیانی کراسی کراسی کرسی ډېرې کرسی
الورقة ورقتان اوراق ډېرې پاڼې. شباکون کړکۍ شباکان شبابیک ډېر کړکي د شی ته به جوړو ورکی انشاءالله ورو ورو.